بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو کشرانو السلام علیکم. نن ستاسو خدمت کې بیا حاضر یم چونکې څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هغه ماشومانو علاج په سودیس میډیکل کمپلیکس مردان روډ 4 کې کوو کم چې پیدایشي طور باندې خبرې نشي کولی او خبرې نه اوري. د هغې دپاره زموږ چې کوم سرجن دی هغه راځي یا د زیارت پر ورځ راځي یا د جمعې پر ورځ. د چا نوم چې دی ډاکټر مقبول بلوچ او هغه د دغه ماشومانو معاینه کوي او بیا د دې کیسونه موږ جوړ کړو. هغه مو پاکستان بیت المال ته ولیږو. پاکستان بیت المال ته ولې لیږو؟ پاکستان بیت المال ته ځکه لیږو چې په ملک کې یو څو سنټرې دي، یو څو هسپتالونه دي چې هغه په بهترین کارکردګۍ او د دې سهولیاتو سره لیس دي. صرف هغوی د اپریشنونه کولی شي او پاکستان بیت المال هغوی نامینیټ کړي دي. پاکستان بیت المال څه کوي؟ په دې یو ماشوم په دې یو کوکلر امپلانټ چې هغه ته کم ډیوایس لګي، کومه آله لګي، د هغې قیمت د 23 لاک نه تر 25 لاک روپو پورې دی. نو هغه چې مونږ کم کیس ولیږو او هغه باندې پاکستان بیت المال د هغې اپرول ورکړي، نو د هغې پیسې د پاکستان بیت المال د طرف نه راشي او داسې هغه ماشوم علاج چې کم دی دغه د اپریشن علاج دا د هغه بالکل مفت شي، دا آله هغه ته ولګي او هغه خبرې کول شروع کی. خو دې کې یو خبره دا هم یاد ساتئ چې هغه ماشومان د کومو ماشومانو چې عمر د 15 کالو نه کم دی، یو خدا د چې 15 کال نه عمر زیات شي نو پای کې دا آله که بیا لګې نو د هغې هغه شان رزلټ نه وي کم چې د پیله کال وي یا د 2 کالو ماشوم یا د 3 کالو وي. دا چې 16 کالونه زیاتېږي د رزلټ کمیږي. او بل پاکستان بیت المال صرف هغه ماشومانو ته ورکوي کوم عمر چې د 15 کالو نه کم وي. نو دې ځله مقبول بلوچ به د دغه ماشومانو د معاینې دپاره راځي، نه د زیارت په ورځ نه د جمعې په ورځ بلکې د هفتې په ورځ 4 بجې. نو یاد ساتئ 4 بجې د هفتې په ورځ به تاسو سره ملاقات کوو او هغه ماشومان تاسو چمګاونډ کې وي یا ستاسو کور کې وي نو هغه تاسو ضرور علاج دپاره راولئ. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.